بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام محمد رحمہ اللہ فرمائی ومن ادعى الآخر أنه باعه جاريته فقال لم أبيعها منك قط فأقام البينة على الشراء فوجد بها أصبعا زائدة فأقام البائع البينة أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع. لکبر گوری جی ما تاسو ته ویلو مسائل شته شروع دي خصوصا هغه مسائل شته چې د قضاوت سره تعلقي. ما دی خالد باندې دا وکړه تا په ما باندې جاریه را خرڅ کړې ده یو پیر به مخوق دی درته جواب کی ویل ما درمانه نه در خرڅ کړې لانجه لاړه قاضی لا نو ما گواهان قائم کړه په دې خبره چې تا په ما جاریه خرڅ کړې ده. نو جاریه می تی واخستله باغی کی وګوته زائد وا عیب پکې وروتلو نو په عیب باندې واپسی کول ما وغوښتل چې دا جاریه واپس تر کوم دی کې عیب دی. خالد داوا وکړه لبی تارا تویلیو د بې په وخت کې چې د هر عیب نه بری بس خالی راکا او گواهانم خالد قائم کړ. نو دا داوا چې مشتری تا ما ته ویلیو چې بای بدهر ابن بری یعنی زه بدهر ابن بری دا داوا به بده گواهان دا به مقبولی کني وای دا بني مقبوله دا کدا د مخ کی کلام سره مناقضه ده. مخ کی څه ویلیو ما درمانی نه در خرڅ کړي ودلته وای در خرڅ کړي می دا او تاسو د ابن لکه دا ټکی کړي تاسو د هر ابن بری کړي عمر ابن کله بری کیږي چې به شوی معنا بیا می کړي دا مخ کی ویلیو نمیدا برحال مونږ ویلو کله چې تناقض په داوا کې داوا بغیر مقبولی حق تطبیقی کیږي به سیده دلته تطبیق هم نکیږي. قال امام محمد فرمای رحمه الله ومن ادعى على اخر یو سړي داوا په بل وکړه انه باعه چې دغه سړي خرڅ کړي د په ما باندې جاریه خپل فقال مدعى عليه والبائع چې څوک چې بای جوړاو لم ابيعها منك قط ما دا جاریه نه د خرڅ کړي بتا باندې کلم فاقام البينه مدعي بینه قائم کړ بشرا باندې چې تا را خرڅ کړي دا فوجد بها اصبعا زائده بيد مدعي مشتري دو مندل بده جاریه کی وګوته زائده یعنی عیب فاقام البائع البينه بائع رپاسې دلو مدعا عليه د داوا وکړلو گواهان قائم کړ چې انه برئ چې دې مشتری زبری کړي ما الیه ماته برات اعلان کړي دي یا انه بریا ما د برات اعلان کړي الیه مشتری ته چې ګوره د عیب مې بنیم ذمہوار دای برات دې سره لګي ښا. فاقام البائع بای قائم کړل بینه انه د دې خبرې چې د بای وای ز چې ما بریا زب بری مې الیه د مشتری ته د هر یو من کل ابن لم تقبل نب قبلی کی بینه د بائع تاسو پوه شولې. امام ابو یوسف رحمه الله وی قبلی کی با وان ابي یوسف رحمه الله انه تقبل قبلی کی با اعتبارا بما ذکرنا اپرونی مسله مانی ور قیاس کی پرونی سو چې ما پتا باندې حق دی غویل حق دی ربانی نشتا او به رسو گوان ثابت کړ گوان سره ثابت کړل چې هم تا قضا کړي ادا کړي مې دې درته یا تاسو بری کړي پرون تر شوی وکنه خو وجد ظاهر دا او د ظاهر روایت کوم چې متن کې ذکر شوی د طرفین قول الله مفتبیم دي چن شرط البراءت چې دی وره کنه د بای چې کله داوا د شرط براءت کوي دا ځان د دې سره سره عقدم ثابتې چې عقد ما کړو هلن کې ول کې ویلو وره شرط براءت د تغییر د عقد څنګه من اقتضاء وصف سلامت الى غیره چې وصف سلامت نه بدل شي غیر وصف سلامت یعنی هغه وی چې تا د بایو ته وی چې د عقد ما در سره کړو خدا قید پکې نو چې سالم وي یعنی عیب کې به ته ما ته واپس کې علم دې کنه بلکې ما مطلق ویلو کې عیب پکې او کنو بازار خرڅ کړي مې درمنه دا قید پکې نو کوم چې مشتری بیانې چې عیب پکې او در واپس کوم به او چې عیب پکې نو بس به عقد وی
پتن لګي بوې شوي کنه. عقد څو قسمه دوا، یو دا چې مبيع بد عیب نه سالمي عام طور عقد دغي، او دیم عقد مطلق وي که مبيع د عیب سالم وو کې پکې بهر حال مشتری ستابي د څه ده کنه. دا وایي چې خبره کوي کنه دا یو نه بل ترړی چې عیب نه دی مبيع خالی هغه نه رړی چاته چې پکې یو کني پکې دې ترړی نه یو وسب نه بل وسب ترړول تقاضا د نفس عقد کوي کني کوي چې عقد شتا حالان کې مخکې ویلي وقت می د کې تغییر دی د عقد چې عقد د تقاضا کوي د وصف سلامت د دین متغیر کوي الی غیره بلتا چې مبيع دی پکې عیب نه سالمه دا خبره دی پکې نه نو فیستدعی لنډه دا تغییر د عقد یو نه بل ترړول تا خو دا خو غواړي وجود د بای چې بای شوی دا حالان کې مخکې ویلو نه دا وقد انکر و د مخکې انکار کړو فکان مناقضا دا د مخکینی په دې دویم قول سره د مخکینی قول مناقض شو بخلاف الدين بخلاف د دین مسله کې امام یوسف رحم الله ته جواب کوي مخکې مسله چې تیر شوی و لانه قد يقضى ځکه مخکې مونږ ویلو دین کله کله ادا شوی وي اگر چې دین باطل وي خو ادا شوی وي علامه مره تاسو پوه شئ کنه. قال امام محمد به فرمای رحمه الله ذکر حق كتب في اسفله ومن قام بهذا الذكر فهو ولا ما فيها ان شاء الله تعالى. تاسو لک برو ګورئ یو سړی لیکل کړي دي حق لیکل دي او داغي حق په اخره کې دي مطلب حق دا دی چې دا پاڼه د چا سره ور سره دغه په ما باندې 1 لک روپۍ بالفرض لیکلي ومن قام بهذا الذكر فهو ولا ما فيها دې پاڼه کې چې څه دي هغه به د دې متولي هغه په ما باندې دا حق وي دا لیکل پیدا شو یو سړي سره مثلا ما سره پاڼه و باغی کې لیکل پیدا شو چې دا پاڼه کده دې پاڼه کې لیکلو چې بای دا پاڼه د چا سره وا نو 1 لک روپۍ حق به داغه په ما باندې وي پوه شولې او دا پاڼه او اخیره کې ور سره دام دي ان شاء الله دا پاڼه به د خالد سره وروتله اوس به څه وکړم د خالد په ما باندې 1 لک روپۍ وی کني با یو صورت شو. دیم صورت دا دی یو سړی سره پاڼه وروتله هغې کې لیکل شوي دي چې ما دا پلانکې کور مثلا دا د هدایت نه اخیستی دی او پیسې مې ورکړي دي یا مې عوض کې ورته پلانکې شی ورکړی دی او که دغه عوض څوک مستحق راووتلو که نه بای پسې رالی چې وایي دا عوض زما دی نو بای زه ذمهوار یم بای دې مال راځي عوض دا په ما دی خلاصې په ما ده اخره کې لیکلي ان شاء الله خو نه درنه کوله کچ ما ته لک ټول به وګوري او پیرا لیکل د کاغذ د باغی کې لیکل شوی دی چې د کاغذ کې د کوم حق تذکره ده دغه حق په ما باندې داغه چا سره چې کاغذ وو صحیح شو اخره کې ورته لیکلي ان شاء الله وسم پوه نه شو به لیکل دي چې ما د هدایت نه دغه کور اخیسته دي ایواز کې مې ولا پلانکې شی ور کړی دی ایواز که څوک مستحق راووتلو او بای لراله بزیزی مواره زبا ولا به ایواز ور کوم اخره کې لیکلي ان شاء الله وڅ حکم دی امام سے وای ان شاء الله دا ټول لیکل برباد کړه کله چا څخه خط راووتلو او خط کې کوم حق لیکل شی و دا حق ختم ان شاء الله یې لیکلي ابله مسله کې کده ایواز مستحق راووتلو د نه نشي خستله چا چې لیکلو چا چې لیکل کړیو پوه شوي کنه څوک وای امام صاحب صاحبین خبره بدل کوي ګورئ ذکر حق لیکل د حق کتب فی اسفله دا غی لاندې لیکل شوی اول الته حق لیکل شوی 1 لک روپۍ او بلاندې لیکل شوی ومن قام بهذا الذکر چا سره چې دا پاڼه دا چکو فهو ولا هغه متولی ما ده هغه حق فيه کم چې بدی کې لیکل شوی دی ان شاء الله وسم پوه نه شولې
وقال صاحبین کوم څه پرې خودل کڅنګ او كتب في الشراء ایو سړي شراء لیکلی و شراء کې لیکل کړیو فعلا فلان خلاص په فلان کې معنی یعنی په ما باندې بخلاصې وي کڅوک مستحق وروتلو فعلا فلان خلاص ذلك په ما باندې بخلاصې دغه کڅوک مستحق وروتلو او تسلیم به ما باندې زبه او تسباره وکنه کڅوک مستحق بای تر وروتلو بای دې نه خبر کیږي بس ایواز به د تسباره ما مستحق تا ان شاء الله یې خیر کې لیکلي امام سب څه وایي بطل الذکر کله دا ټول لیکل دا ټول چک باطل دوړو صورتونه کې وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين فرمای ان شاء الله تعالی چې دا بده دویم صورت کې صرف د خلاص سره لګي د چا سره لګي خلاص سره څنګه لیکلی دویم صورت کې چې بای ما د هدایت نه کور اخیسته او ما پلانکې شی وس کې ور کړې او که څوک مستحق دی وزر وته خلاصې په ما ده ایواز بزور کوم نو صاحبین وای دا ان شاء الله صرف د دې ټکی سره دی چې ایواز بزور کوم نور کوم خبره چې پلانکینه ما کور خسته دی هغه نه خرابېږي ور سره اول صورت تور شي وعلى من قام بذكر الحق لیکلو چې دومره حق په ما باندې دی او چا سره چې دا لیکلو د حق به دا غوي ان شاء الله تعلق صرف د اخیری جمله سره دی چا سره لیکلو د حق به دا غوي دای باطل کړلو باقي کوم لیکل چې واغې کې چا د حق تذکره واغه وي څوک وي دا صاحبین ورېو دا وقال ان شاء الله چې هو على الخلاص سره د مسله کې وعلى من قام بذكر الحق او څوک چې ودرېدلو په حق په دغه چک باندې دا غي سره د ان شاء الله تعلق دی برحال د صاحبانو قول دا استحسان معنی بنا دی امام صاحب قول چې دا قیاس دی ځکه قیاس تاره چې کله ان شاء الله ولګي دی لیکلو باقی رکی نو کاغه طلاق وی کاغه به کا شرای ټول سره ختميږي وقولهما استحسان ذکروا امام محمد ذکر کړی دی په اقرار کې دا قصه مبسوط په اقرار کې وجه سره دو وجه ول بیان کړی لګو ګورئ یو ان شاء الله کې دا کار دی چې کوم د دې سره د دین مخ کې متصل ذکر سره باقي سره تعلق یې غبر بادي باطلی او کوم چې ډیر مخ کې ذکر یې نه خرابوي نه رسېبي لئن الاستثناء چې دا ينصرف د دې انصراف کیږي یا ينصرف د اوړي اله ما هغه شاته یلیه کوم چې دې سره نږدې هغه ختمي لئن الذکر وجه سره د لیکل چې سره کوي د دې ربري چې دا کار مضبوط شي او کته په استثناء باندې باطل د خو دې خلاف شو لیکل سره بارکې چې حق مضبوط شي لکه به ما حق دې چې به چیرته یې نشي او حق زه وفات نشم د حق دا کېدل نه مخکې دې د بارې لیکل کنه او ان شاء الله سره خدای څه کیږي ختميږي لئن ذکر للاستيثاق مضبوطیا لپاره یو دلیل شو دویم وره وکذا الاصل في الكلام اصل دا کلام کې چې دا دی مستقل وي ناول جمله ځان له مستقله ده او ورپسې دا ټکی چې من قام بهذا الذکر دا بیل شه دی دغه شان په دویمه جمله کې فعل فلان خلاص دا بیل شه دی ان شاء الله به یو څه ولګو مخکینه کلام مستقل له وکذا الاصل في الكلام الاستبداد او استقلال له ولو امام سیبوی چې دې کې لیکل چې څومره شوی دي کنه څومره لیکل دا ټول شی واحد دی لکه وسله د سی وی غلام می آزاد خزم طلاق او ما باندې د حج لازم بطور نظر اخیره کې و ان شاء الله ان شاء الله صرف د اخیری سره نه لګي چې دا ختم ان شاء الله خورڅ ختمي کنه طلاق هم ختم عتاق هم مخکینیم ختم ټول سره لګي لو د امام صاحب دلیل دی ان الكل دا ټول کلام چې کوم دی کشین واحد په حکم کې دی بحکم لا تبدا عتب د حکم په وجه عتب کې دا کار دی کنه لکه مخ کې راځي عتب کې دا کاری چې اخیره کې ان شاء الله ولګي څومره چې مخ کې معطوف علیه ټول سره لګي کما فی الکلمات المعطوفه لکه کلمات معطوفه کې لکه وسره دي سی وګوري کې خپل لیکلي مثل قوله عبده حر یو معطوف علیه وامراته طالق دا بمعطوف وعليه المشي الى بيت الله تعالى دا بالمعطوف اخره کې څه ویل
نو ان شاء الله تعلق د اخري جمله سره دی کنه ټول سره دی ټول سره دی پوه شولې په دلته هم ټول سره زمون کلام کې هم اولنی کلام سره زمون دی مسله کې هم اولنی کلام سره بموي او دا وربسي چې ویلو من قام بهذا الذکر فهو ولا د دې سره بموي او دویمه مسله کې فعلا فلان خلاص سره بموي او كتب في الشراء هغه سره بموي خو فتوا د صاحبینو بقول لك ولو ترك فرجه هكذا سي کړیو سفرجه پرخي وا او به اخره کې استثناء لیکلی و انتزه خالی پرخي او به اخره استثناء لیکلی و نو د استثناء منفصله شوله چې کله استثناء منفصله شي نو مخکې به استثناء باطل کا په ما باندې د زیات 100 روپۍ دي کفورنی ویل 1500 نه ټیک ده او که څو وخت پس ویل 1500 نه هم پورا زر لازمي کی ځکه استثناء کلامي تغییر دي کې اتصال ضروری دي په خبرو پیږي کنه دغه شان لیکلو کې هم دا کوم تفصیلی لیکلي و ټیک ده کوم جدا کی لیکلي و ان شاء الله به کار نه ور کوي ولو ترك فرجه قالوا لا يلتحق به استثناء مخکې کلام سره نه ملحق کیږي ويسير كفاصل السكوت دا بداسي شي لکه سړی چې سکوت وکي او دغه نه پس به ان شاء الله وي سکوت فاصله جوړ شي تاسو ورسه لکه ګران دي هغه متانک دی او ګرام نه خوري به ورسه تاسو خو به شوي کنه به ویما مخکې راځي فصل في القضاء بالمواريث دا فصل د میراث په قضا کې میراث مسایلو کې چې کله قاضي ته مسلې راشي دغه بیان کې مسائل متفرقه مطلب وکشي یو سړی دی دغه خزه مسلمان شوله نصرانی دی عیسائی خزه مسلمان شوه او به بعد دا ټکی ته ختم کې به ووري یو عیسائی مړ شو تاسو خو دې مسلې پته را کنه د سراجینا چې کافر د مسلمان نو مسلمان د کافر نه میراث نشي وړي او کافر د یو بل نه میراث وړي شي دا سیده برحال یو عیسائی مړ شو او داغه خزه مسلمانه داغه د مرګ نه پس خلکو ته پته لري چې مسلمانه شوی مخکې دا کنه پته نه لګیدله قاضي صاحب لره لجی زه مسلمانه شوی د مرګ نه پس یم به ووري مسله د سره یو عیسائی وفات شو داغه د وفات نه پس داغه خزراله او معلومه ده چې اوس خو مسلمانه ده خداوی وکړه چې زه د مرګ نه پس مسلمانه ما نو مال د په میراث کې میراث راکړي ځکه هغه کافرو چې کله وفات کېدلو عیسائی زم عیسائی نه و ورسوي نه چې دا مسلمانه شوی دغه د مرګ نه مخ کې و لہذا میراث کې حق نه کیږي اوس به قاضي د چا مني مدعي څوک دی مدعا علیه څوک دی نو وی چې مدعیه د خزه ده د دې خبرې چې زه دغه د مرګ نه وروسته مسلمانه شوی به دې کې داوا کوي لکه ګواهان ورسره ټیک د کني به د ورثو منو او داسې به فرض کو چې دا دغه د مرګ نه مخکې مسلمانه شوی لہذا به میراث کې حق نشته وګورئ واذا مات نصراني یو عیسائی مړ شو فجات امرات خزراله مسلمتن د سیال کې چې په الحال مسلمان هم ده وقالت دی کسی ویل اسلمت ما اسلام راوړې ده بعد موته لہذا میراث راکې وقالت الورثه ویل اسلمت ته اسلام راوړې ده قبل موته مرګ نمخ کې لہذا میراث د حق نه ده فالقول قول الورثه نو قول معتبر با قول د ورثه وی پوه شولې به عمده مفتابی راي ده امام ظفر رحم الله دې خزي قول له اعتبار وی توجه جی برګوري چا قول له اعتبار وی خزه څه وی چې ما اسلام راوړې کلمه راوړې ده د اسلام داغه د مرګ نه پس وجه څه ده تقسمه بار وکړل چې ظاهر د چا مرګري یغه منکر او مدعا علیه وي دا څه ده کنه امام ظفر رحمه الله وی ظاهر د خزي مرګري ده ولی قاعده د ماده د لسم نمبر ماده الاصل فی صفات العارض الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقاته اصل دا د چې یو شی نه پیدا شي کنه نو دوه وخت مخ کی یو مقدم وقت وی او یو تقریب وقت وی نو دا حادث به من چاته منسوب کو قریب وقت ته ګوي قریب وقت کې پیدا شوی دی مخ کې نو دا قاعده ده کا پوه نه شولې پی یو یک تاریخ دی بل 20 تاریخ دی او کار پیدا شو په 22 معنی نو پته نه لګي چې کله پیدا شوی یک نه پیدا شوی کړي 20 نه نو سلدار چاته ورل حکم چې قریب وقت دی 20 غیته
نو اصل دا ده چې د مرګ نه پس د اسلام راوړل چې دا امر حادث دی نو د دې بر دوا اوقات دي د مرګ نه پس مرګ نه مخکي نو قریب وخت کم دی مرګ نه پس نو قاعده دا شوله چې الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقات مرګ نه پس دی نو دا کزه خبره چې کیدا د اصل موافق اصل لدی مرګره دی نو دا کزه شوله منکره مدعا علیه شوله ګوان نشته دی ومنل شي کنه نه پیږي امام ظفر رحم الله فرمایي القول قولها معتبر قول لا کزي قول له ولی لان الاسلام حادث اسلام امر حادث ته او قانون خطيات دی کنه فیضاف الى اقرب الاوقات تب منسوب شي ولنا من د بر دلیل ان سبب الحرمان ثابتا برګوري چې فی الحال دا مسلمان ده د کنه ده او خاوني منډه عیسائی نه فی الحال دا د خاون میراث وړي شي نشي کنه نو استصحاب الحال په وجه من بده فرض کو چې کله خاون مړ کېدلم دا اوس چې څنګه ده دغه وخت کې دغه شان وا اوس مسلمانه د خاون مر په وخت کې مسلمانه وا لازم میراث نشي وړي خو نه درنکو ته استصحاب الحال ویل کی استصحاب الحال چاته ویل کیږي لاندې هیڅ کې لیکلي دي دا من قیاس کې ویلو او هو الحكم بثبوت امر حکم ولګی دی یو شی په ثبوت باندې چې دا شی ثابت دی فی وقت بنا په یو وخت کې ثابت منی بنا علی ثبوتی فی وقت اخر په دې بنا کوي چې بل وخت کې ثابت او لہذا اوس بمی اوس دا شی ثابت دی حکم به لګی ځکه مخ کې ثابت هو یا مخ کې و ثابت دی لہذا مخ کې هم ثابت وي یا مخ کې ثابت هو لہذا اوس هم ثابت وي به دې دوه قسم دي کا استصحاب الحال یو دا چې ماضی کې ثابت وي نو حالن هم د سیومنی لکه اوس هم ثابت وي یا حالن ثابت دی د حکم ولګي چې ماضی کې هم څه وي ثابت وي نه پیږي په لکه او به پاکي دي کنه پاکي دي پرون خو پاکي وي نو اوس هم حکم ولګو پرون پاکي وي اوس هم څه وي پاکي وي نه رسی په او یا اوس خو ثابت دی لکه دلته د اسلام چې دی مخکې وځي حساب مخکې هم ثابت ادوه قسمه دي ګورې وتا نو موږ وایو استصحاب الحال کې اوس مسلمانه ده موږ به فرض کو چې کله دا مړ کېدلو خاونې ما وخت کې هم څه موږ وایي سبب د حرمان دا ثابت دی فی الحال مسلمانه ده نو ثابت به فيما مضى کې یعنی داغه د مرګ په وخت کې تحکیما للحال دی وخت کې موږ فیصله په حال کوو یعنی استصحاب الحال معنی کوو کما فی جریان ماء الطاحونه لکه بجاری کېدلو د اوبه د طاحونی کې څه مطلب برګوري ما دی خالد ته جرند په کری ور کړی دا جرند او دی کې تقریبا یو میشته رشوله 1000 روپۍ کری د مولا لکه کری راکا دا ویني در کوم ولی او یو بنوي قانون دا دی چې کله شی مستاجرانه پیدا نه خصل کیږي کنه لکه پټی لوبن راځي وغیرہ جرند لوبن راځي به اجاره ټیک نه به حق د اجرت نه جوړیږي او چې اوبر راځي به حق د اجرت جوړیږي نو ځوک شي د خالد ماته وی چې کړی دی حق ځکه نه کیږي چوبن راتللې جرندلا او زه ته ما چې نه راتللې کړی می حق کیږي بدی لانجه شو دلته وسو کمدارې په الحال به ګورو بشته کنه که په الحال وبوي دسی په فرض کو چې ټوله مېشوي کړی راکوا ازما مرګره دی نو حالن وبوي ماضی مر سره مرګره کړه ماضی کیم وي کړی برا کوي او که حالن نه وي به فرض کو چې لکه ماضی کیم نه وي بس به بکری نه راکې داسې مسله ده کنه دلته مو ګوره حالن دا کزه مسلمانه ده مستحق د میراث ده نه ده نمازی کوم نه ده وګورئ کما فی جریان ماء الطاحونه لکه جاری کېدل د اوبه لکه جاری کېدل د اوبو د طاحونی وهذا طاحونه جرنده وهذا ظاهر اعتراض بر ګورئ بای اغم په ظاهر نه استدلال کولو ظاهر دا چې اقرب الاوقات باندې حمل شي د څه ده کنه اته سم ظاهر نه استحلال کوي سبب العالم ظاهر ده دا خود وړ یو شن شولې ترجیح ورکه جواب برګورې لکه اصل شي اصل کاغذ هغه والده الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقاته او کاصل زمنګ ده ابقاء ما كان لا ما كان دا څلور مسله سبب العالم دا ډول اصل دي منګم دا اصل نه دلیل ونیو اغم دا اصل نه توجه او دا اصل چې اثبات نشي کولای دفع کولای شي اصل اثبات نشي کولای او څه کولای شي امام ظفر رحم الله په اثبات کې خزل به حق ثابتای
او موږ په اصل باندې دفع کوو حق نشته یا ورثه وایي چې حق نشته نه رسې پی زمون خبره صحیح څه کړو دفع وکړو او اصل دومره قوي نه دی چې استحقاق وکړي هغه صرف دفع کولای شي وهذا ظاهر زمون کوم عالم ظاهر دی خو نعتبره للدفع موږ ول اعتبار ورکو د دفع حق د پاره او هو او هغه چې د اعتبار ورکې ده استحقاق د پاره ولو مات المسلم ولو امراه نصرانيه فجاءت مسلمه بعد موته لکبر وګوره یو مسلمان دی دا غي عیسایانه خزره مسلمان مړ شو خبر الټا شو کا د عیسایانه خزره لا قاضي صاحب ته قاضي صاحب زما په میراث کې حق دی فلحال مسلمان ده ځکه ما اسلام د مرګ نه مخ کې راوړل خبر الټا شو مخ کې څه ویلی ورسته مې راوړل د مرګ نه مخ کې می اسلام راوړل او دا چې ملک دلو مسلمانو زم مسلمانو ما میراث کې حق دی پويږي ورسوي جی ټیک د فلحال مسلمان ده خدای اسلامي دغه د مرګ نه پس راوړل او میراث کې حق نشته مسلمان نه کافر میراث نشي وړي پوه شوي کنه به ووري مسلمان دی عیسایانه خزیده مړ شو عیسایانه خره فلحال مسلمان ده او خدا وی چې ما د اسلام دغه د مرګ نه مخ کې راوړل لہذا چې ملک دلو زی خزم او مسلمان او میراث می حق ده ورسوي نجی داغه د مر نه پس اسلام راوړی کله چې عمل کېدلو دا لا کافر وانه کافر میراث نشي وړي حق نشته چا به منل شي دلته شی الټا شو من بیا وایو د ورثو منو یعنی ورثوي چې اسلامي داغه د مرګ نه رست راوړی دی له اعتبار ورکو او مخکې ویلو چې اسلامي د مر نه مخکې راوړی غیر اعتبار ورکړو دلته وس برحال من وایو د ورثو قول له اعتبار دی پوه شولې نور خبره وګورئ ولو مات المسلم مسلمان مړ شو ولو امراه نصرانيه دغه وخزه و عیسایانه فجات مسلمه را له سیال کې چې مسلمانه ده او بعد موته خو مسلمانه ده فجات را له او مسلمانه ده بعد موته پس مر دغه یعنی دا فجات د بعد موته فجات سره ولګوي ښا پراله بعد موته دغه نه بس دغه د مرګ نه بس سیال کې چې مسلمانه ده وقالت او وی اسلمت قبل موته پیګه پی به ووري ولو امراه نصرانيه فجاءت دار ارالا مسلمه د سحال کی چې مسلمانه ده او کله رااله بعد موته رااله وقالت او داوکی اسلمت قبل موته وقالت الورثوي اسلمت د اسلام راوړې بعد موته دغه د مرګ نه بس نفل قول قولهم ايضا دلته قول چا معتبر دی د ورثو تاسو لکبر وګورئ وجه سره دلته دا خزه دلیل به د استصحاب الحال ننسی کم چې مخکې ورثونی ولیو ورثو مخکې استصحاب الحال نه دی نیولیو کړه چې وس مسلمان ده نو مرګ نه مخکې مسلمان ولیا د میراث نشي ولې د څه ویلو دلته وس خزه دغه دلیل نسی وس مسلمان هم کنه ویاو نو چې وس مسلمان هم نو ماضی کې موما داغه د مر په وخت کې څوما میراث را کوي او ورثه د خزه دلیل مخکې مسلې ولا چې دغه جوړي جی الاصل اضافه الحادث الى اقرب اوقات اسلامي حادث ته کنه نه وې ده نو دوه وختونه دي مرګ نه مخکې ورستو نو اقرب وخت سره مرګ نه ورستو دي سره ولګوي نه رسې پی دا خزي کم دلیل مخکې هغه دي ورثونی ولا د ورثو کم دلیل مخکې هغه خزي ونیو پوهیږي به خو به موږ دلته د ورثو منو دا ول یار وایي دلته به موږ قزړه مسله کو چې زمنګم د ورثو خبرم په اصل بنا ده الاصل اجابه الحادث الى اقرب اوقات نخزي خبرم په اصل بنا ده مسلمان ايما هغه سره ابقاء ما كان على ما كان چې کوم څلورم ماده ده سبب الحال چورته وي دوړ په اصل بنا دي کنه او اصل چې استحقاق کار نشي کولای او د دفع کار کولای شي خزه په خپل اصل باندې استحقاق میراث غواړي او ورثه په اصل باندې څه کوي دفع کوي نو دفع به کولای شي وګورئ ولا فالقول قولهم ايضا ولا يحكم الحال دلته د خزي خبره په حال بنا ده حال معنی استصحاب الحال یعنی څلورم ماده الاصل يبقى ما كان على ما كان او حکم باندې جوړیږي فیصله باندې جوړ نو فیصله نه بنا کیږي په حال باندې ولې لئن الظاهر ځکه ظاهر چې ظاهري حال چې وس مسلمان ایمن عمر نه مخکې مسلمان او ما د صلاحیت نه لري چې دا حجت جوړ شي د استحقاق لپاره او خزه خو محتاج ده الی حجت او دا حجت جوړیږي نه لنډه دار کدي سره حجت نشته اما الورثه چې فهم الدافعون خو دفع کوي
یو خدا فکی او دویم ويشهد لهم ظاهر الحدوث ظاهري حدوث هم ولا گواہی ورکي ايضا الاصل اضافه الحادث الى اقرب الاوقات غمر دلیل جوړيږي. قال امام محمد فرمای ومن مات وله في يد رجل 4000 درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت مستودع هذا ابن الميت لا وارث له غيره فإنه يدفع المال إليه لك برو غوري دی خالد سره زما 4000 درهم امانت پروت دی صحیح شو ټول پوي شو به زمړې ما به زما وارث ته زهير د خالد دوا اقرار کوي یو دا چې ما سره 4000 درهم د مړي پراته دی یو او دویم د پلان کې وارث دی دوا دا دوه اقرار کوي کنه نو قاضي به ورته وي چې کله دا دوه اقرار کوي وز د 4000 درهم ور لور کوا ځکه تا ویل چې داغه امانت دی یو او دویم تا ویل دا یو وارث دی نو د مرګ نه پس د شی د چا جوړیږي وارث جوړیږي کنه ګویا ته دا اقرار وکړل دا کتا څه کمی روپۍ دي دا د وارث دي چې اقرار دی وکي وس ور کوا کنه المرء واخذ باقراره 30 مادم ویلی وګورئ وتا ومن مات یو سړی مل شو وله فی ید رجل ادا اغا پلاست خالد کی 4000 درهم او تو ودیعه امانته فقال المستودع دی مودع الخالد هذا ابن الميت على كذا سړی خود میت زوی دی لا وارث له غیر د ملانو ویلی لا وارث له او د دې مړی بل وارث نشته غیر دنه غیره وایخه لا د بر خبر شي فانه يدفع المال اليه دی وخت با يدفع وایا دا مستودع چیرې مودا ورته وي دا به ورکی مال الیه دی وارثتا ولی لانه اقر زکه د اقرار وکړو چې ان ما فی یده لازم بلاس کی چیز دی دا حق د چا دی وارث دی خلافتن بطور خلافت مطلب مورث مړ دی شو فصار كما ما تسوي الله شو اذا قر انه حق المورث چې مورث ژوندې یو سړی وای چې ما سره کمی روپۍ دي دا غدي نور کوي به کنه به ور کوي نو کمل دی خلیفہ له به ول ور کوي کما اذا قرر لك اقرار وکي انه د ازما کمی روپۍ ما سره دي دا حق د مورث دي مورث دوه ټیک دي او حیونه وغ ژوندې اصالتن دا غدي نور کوي به ور لکنه نو کمل دی نو خلافتن به ول ازویل ور کوي بخلاف ما اذا اقر لرجل انه وكيل المودع بالقبض وانه لك برو غوري بل صورت بدل لے توجه خالد سره روپۍ دي اماغه 4000 یاد کا او امانت دي خالد دو اقرار کوي یو دا چې ما یادې د روپۍ دي یو دویم هدایت یادې وای دا د وکیل بالقبض جوړ کړي دي چې یعنی دا یو وکیل جوړ کړي دی په دې باندې چې ازمانه دی روپو قبضه وکي نه د دوه اقرار وکړو یو هدایت ته وی بالکل ته دا وکیلی په دې خبره کې چې ما بس زما روپو بس را لګلې یو او دویم دا روپۍ دا غدي څو اقرار وکړه دوا دې صورت او زلا ژوندې ما نو مخکې صورت کې به ته حکم کېدل روپۍ ورکه کنه دې صورت کې ته حکم نه کیږي چې دی وکیل روپۍ ورکه امخ کې وارث کې ورکول حکم بل صورت واوري زما کتاب د خالد سره پروت دی او دا اقرار کوي چې دا کتاب د یو اقرار دویم هدایت وی دا کتاب ما یادی دنه می بزر روپۍ اخیسته دي او خالد د دې اقرار کوي او ته بالکل اخیسته هم دي څو اقرار وکړه دغه کتاب او ته اخیسته هم دي اوس به مرتقازین وی چې اوس هدایت لور کا نه دوړو مسلو کې به ورته نه وای پیږي په وجه دا چې خالد اقرار وکړي چې دا کتاب زما دی د دویمه مسله کې یا 4000 درهم زما دی په اوله مسله کې اقرار وکړو کنه زما شو کنه شو و چې دوباره وای چې د هدایت وکیل بالقبضه دی دا اقرار وکړو دا خو پردي مال اقرار بل لکې زما د مال اقرار بل لکې چې وریکا او اقرار حجت قاصره دی منګه 76 ماده کې ویلو الاقرار حجت قاصره دا په بل معنی نه لازميږي چې اوس د بل مال دی په بل لور کې د اقرار په وجه او دا غشن اقرار وکړه د کتاب چې د ازما دی مثلا او به وی چې هدایت ته تغیث سره اقرار کوي نه ازما کتاب غلا ور کوي
اقرار صحیح دی پتہ لګي پوهیږي کنه ورسېدلې په وګورئ بخلاف ما اذا اقر لرجل ما د پاره اقرار وکړو هدایت د پاره چې انه وکیل المودع د هدایت وکیل مودع دی بالقبضه او قبضه وکیل دیر باره را لګل چې ما نه قبضه وکي او انه یا د هدایت چې اشتراو دا ازما سره کوم کتاب پروت دی ما یادې دا یخستې منه دغه کس نه یخستې ازما د مودع نه حيث لا يؤمر بالدفع الیه دلته به ته امر نه کیږي چې وسې دغه مشتری له په دې دویم صورت کې او مودع او وکیل بالقبضه له په اول صورت کې وره کدا به ته نه وایي ولی لانه اقر بقيام حق المودع وليس مودع ځکه دغه اقرار وکړلو چې قائم دی حق د مودع ما یادې د حق قائم دی ما سره امانت دی خیره او بيد هو حي زخو ژوند دی ما فيكون اقرار دا خو اقرار شو اعمال الغير على مال الغير د بل په مال باندې صحیح کیږي نه صحیح کیږي ولا كذلك بعد موته حق زمړو ما غ میراث مسلې ته خبره بوت لاله امخ کې مثلا متن کې ویلي وکړه نو الته وې د سینه دی ځکه همل دی چې ویلي دا شی د هغه دی نو همل دی نو ګوې د سی ولا دی د وارث ته وارث له ورکی تاسو په شولې یو صورت به دی نه بدل دی لګو متوجي شي د دوه صورتونو په شان دی خو حکم دی اول د دوه صورتونو په شان نه دی د متن والا په شان حکم دی څنګه د منګن قدرت کې مویل پرون د سره زما قرض دی 1000 روپۍ او د دوه اقرار وکړه یو دا چې ما سره د قرض دی زه غایب ما یو او دویم هدایت چې ما یادې د وکیل بالقبض جوړ کړی دی چې ما د دین د قبضه کا او هدایت ته وکیلی د دې لپاره چې ما دغه دین مانوالي دوه اقرار وکړه دې صورت کې به او زه ژوندې مخه ګوره دا د دوه مودري مسلې په شان شول اوس مې دوه ویل زه ژوندې مړ نه یم دې صورت کې به تقاضي وي دوه اقرار دی وکړه او یا اوسې ولا ورکوا حالانکه مخکې مسلو کې چې ژوندې وو دا حکم وته نشو کېدل چې وری کا پیږي به وجه څه ده یاد الته قدرت کې مسله دا ده چې د خالد اقرار وکړو ما یادې چې د ما سره 1000 روپۍ دي قرض دین او دویم هدایت په دغه باندې د قبضه وکیل له دوا نو اوس به ول ورکی به کزر عالم کما ویل چاو ټیک ده هو بس خبره ختمه او کما ونه منله مال به نور به راکې اوبه کې هدایت سره شی موجود و به لیکن هم ختم دي قدرت کې دا مسله ده او سوال دار به دلته خوځ ژوندې مولي او ته حکم کې دي مودا ته چوالي کوته مودا نه دی مدیون ته ولي وته وي جواب داري دي قرض کې دا قرضونه چې دي کې قاعده ده چې تقضى بامثالها دا تعریف دی قرض عین شی نه ادا کیږي بلکې داغي مثل من عنده ادا کیږي دا خو قضا ده ساده کیږي مثل نو د چې اقرار وکړلو چې ما سره 1000 روپۍ دي او د هدایت وکیل له نه دا چې اوس ادایګي کوي غزما غنه ور کوي مثل ور کوي مثل خود د خپل له خپل شی ور کوته نو بل ته کې ضرر نشته اقرار کې بس ټیک ده پتن لګي پوه شوي کا وګورئ ولا كذلك بعد موته بخلاف المديون لك مديون دي خالد اذا اقر بتوكيل غيره کله چې اقرار وکي چې هدایت ما یدې د وکیل بالقبضه باندې ندي صورت کې به د خالد ته حکم کیږي اوس ولا ورکا ولي لان الديون چې تقضى بامثالها هل تاخذ قضا بچا کیږي به مثل کیږي دانش ویل چې زما کم عین شی وقع ورکو بلې څه وصل کې د دې مسلې بنیاد دا دی چې بدین کې پیسې پتاین باندې نه متعین کیږي ما خالد لا پیسې قرض ورکړي دي نو کنوري راکیم ټیک ده اب پتاین نه متعین کیږي او امانت کې ودیعه کې پیسې پتاین باندې متعین کیږي نو کزما د سره ودیعه پرته وا ته حق نشته دغه دوه اقرارونه پسم چې ابل ورکی تکزما مال ورکی دا ټیک نه کوي او دین پتاین مانی نه متعین کیږي نو کور کوي به خپل ورکی ورکول شي ما غنه ورکی دا اقرار نفسه دی فيؤمر بالدفع اليه امر وتکیږي او څه وتورکا ولو قال المود والاخر هذا ابنه ايضا لکبر وګوري هغه خپل متن تلال شي متن کې مسله څه وا زما د سره 300 روپۍ وي او زمړوما او زما وارثو او د دوه اقرار وکړه چې 300 روپۍ مر سره دی او دای وارث ته د څه ده کنه به دغه نه بس بل څوک یاد کوي دایم زوی دی ولو قال المدول لاخر بلت هذا ابن دایم زوی دی ايضا وثبت حسابي خدل تغاول وارث شو اول اقرار شي کړي هغه لم يرون من دی بي وقال الاول ليس له ابن غيري دغه مړي زمانه غیر بل زوی نشته دی
نو اوس حکم دار مولوی صاحب چې ټولې پیسې به هم د قول ته ورکړي چاله چې اقرار وکړي دویم لبه نه ورکړي قضیه بالمال الاول پوه شولې به دوه دلایل بیان کړي دي ولی کله چې اول اقرار ټیک شو چې دغه زوی دی نو ټول مال دغه حق جوړ شو و چې دوباره د بل زوی اقرار کوي ګویا پر دې مال اقرار بل لکي دغه ول زوی اقرار دا ول زوی مال دی او اقرار یې کوي چاله بل لانه لما صح اقراره للاول انقطع يده عن المال د مودا لاس خدمان نه شو کټ شو فيكون هذا اقرارا ده اقرار شو على الاول دا ول په خلاف باندې او اقرار بل معنی راتلی شي حجت قاصره ده فلا يصح اقراره لساني لند دا د مودا اقرار ثاني لسین شو كما كان لکه دې مثال له چې وسړي د سره ما 300 روپۍ د زما معروف زیاده ټول خلک بیني دا زیاده دغه یو او دا بل په باره کې مو چې دغه مزیده اوس حکم دای بیع غبنور قصې دې پرېدا دا کوم معروف زیاده ټول د لور کا ځکه چې ته کوم زیب کوم کس په باره کې وای چې دای مزیده نه دا کوم چې معروف زیاده د پیسې ګویا ته د اقرار کې غلا او ټیک نه دی كما لو كان الاول لكن اول زي چې مثلا دا ابن معروف في او به بل بارك دي سي وجه دايم زي دي ولدوما وجه وورا ولانه حين اقر للاول لا مكذب له کله چې ول بار اقرار کو دای زیو دی وخت څوک بلو چې هغه ول چې نه دای نه دی او کله چې دویم لکو نو دی وخت مکذب موجود و چې دا اول څه ویل دغه نه دی پتن لګي پوه شوي کنه نو کله چې اقرار کول بار لا مکذب له مکذب ولا نو فصح صحیح شو او کله چې اقرار ثاني لکو دی وخت ولا مکذب نو فلم يصح نو بس کله مکذب موجود نه صحیح کیږي نو ثاني له صحیح نشو پوه شوي کنه به